أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دا سورة بقرة آیت نمبر 19 نوالا آیت نمبر 20 پورې به مونږ وایو او دویم رکوع به پوره شي دی کې. دا منافقین ذکر جاری دی کې. دی کې مخکې اولنی مثال بیان شو، لکه د اور هغه مثال بیان شو کنه، او بیا دغه مطلب سم بکم عمی فهم لا یرجون 18 نمبر کم دغه چې وکنه پاغه کې لکه دا دی چې الله رب العالمین په دین کې خو هیڅ قسم زور زبردستی نشته دی. الله رب العالمین دی له مهلت ورکړیو د دین لارې وته خو دلیوا خو مطلب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مطلب ردی مخامخو پورا قرآن داغي مخامخو او دوی پاغه باندې صحیح مانو کې مطلب د زړه نه ایمان نه راوړلو کنه سی په ظاهر باندې دی دغه کونو الله رب العالمین وی چې ما ردوی دا مهلت ته لار بند کړه دی به رجوع نشي کولای. مطلب خبا لکه د الله کلام به ویل کیږي بدی په ګونو کې بزی خو بدی بس اثر نه کوي او خد حق خبره بدی ته پته مخدی به کوي نه کنه او وړاند به ایس وته د حق لار به ته نخکاری په ګډو وډو بسري نو په دې وجه چې دی په خپل معنی منافقت خوښ کړي وو الله رب العالمین با ردوی د رجوع کولو هغه لار به بند کی او کسویبم یا مثال د هغه باران دی غلطی بس دا دویم دغه ذکر کی دا دویم مثال کنه اوس په مثالونو کې بیانې کنه د منافقانو دا دغه ذکر چې مثالونو کې بیانېږي. نو دلته وست باران مثال ور کړی دی او کسویبم یا مثال د هغه باران دی من السماء چې د اسمان نه د اونچای نه سما مطلب اونچای ته ومي فيه په هغه کې ظلمات تیری ورعد او کړزای او برق او پړقای مطلب برېښنايي کنه. یجعلون وربکی دوی اصوابعهم ګوت خپل مطلب د ګوتو د اثرونه به ورکې دي فی اذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د یری د تندرنا حذر الموت او د یری د مرګنا والله او الله تعالی محیط ګیرا چولیدا بالکافرین د کافرانو نه ګیرا چونکې دی د کافرانو نه. لکه دلته کې دا باران چې دی کنه د مطلب وਹੀ دغه ور کړی دی کنه چې دا باران چې راوړيږي دا وਹੀ خو بوم د اسمان نه راکوزیدل نازلې ده بکنه. نو چې کله کم وخت به وਹੀ نازل کېدل نو په دې منافقین باندې به دا وਹੀ د سخ کارېدل لکه غړزا او پړقاو د مطلب دا کړس کړوس کنه دا به پیدا کېدل. نو دوی به د یری نه به دوی په خپل غوګونو کې به ګوتی ور کړلې کنه د څه د وجنه مطلب دا د الله د کم آیاتونه احکامات کم نازلېدل نو دا به ته دي تندر به تخکارېدو دي کې به خپل مرګ ښکارېدلو دا به ته ځکه ښکارېدو چې ردوی مطلب د مرزي خلاف په کم حکم چې براغې کنه لکه دا به وي چې جهاد وکي او زکات ورکي صدقه ورکي کنه د الله په لار کې قرباني ورکي دین خو به دا دغه نه کېدله دا به دوی ته ګران ښکارېده کنه دا خو ندی به په غوږونو کې ګوتې ورکړلې ځکه چې دا کارونه به دوی ته ګران ښکارېدله. او بیا وی چې لکه الله پاک ګیرا اچونکې دی د کافرانو نه خاص وی چې دا خو کافران یا چې لکه ذکر خو د منافقینو کېږي. نو منافق مطلب بنده څوک دی خو یو قسم لا کافر دی کنه لکه په ظاهر باندې خو هغه وی چې ما اسلام راوړی دی او رسول منم او د الله کلام منم خو په زړه کې خو الله پاک وی کنه چې زه تاسو مطلب ظاهري شکل ته نه ګورم زه تاسو د زړه ته ګورم تاسو نیتونو ته ګورم چې تاسو په زړه او په نیت کې سړي کنه
نو دغه ته الله ګوري نو بیا وایي چې الله پاک ګیرا اچونکی دی د کافرانو نه مطلب د منافق خو دغه د کافر نږدې دغه دی که نه د هغوی په دغه کې راځي صدق راځي یکاد البرقو نږدې ده چې دا برېښنا چې ده یخطفو وبتختی وابخلی ابصارهم نظر دوی کلما هر کله چې عوضاء لهم رڼا شي دوی ته مشو روان شي مشو مطلب جیسے عام روټین کې چې څنګه مونږ ګرځو که نه دغه کې مطلب روان شي فيه په هغې کې و اذا او کله چې ازلمه تیاره شي علیهم په هغوی باندې قامو نو ودرېږي دوی ته قامو نو ودرېږي دوی ولو شاء اور اگر که وغواړي الله تعالی لذهب نو وابخلي بسمعهم د غوږونو طاقت ردوي و ابصارهم او د سترګو نظر دوی مطلب رڼا ردوي نه کنه ان الله بشک الله تعالی علی کل په هر شي باندې علی کل په هر شیء شي باندې قدیر قدرت لرلو والده دلته کې بس دا دی چې وایي کله چې پړقاشي نو الله رب العالمین به ردوینه هغه رڼا واخلي که نه د سترګو نظر به ترې واخلي دې ته بسنه لکه کله چې د الله احکامات بیانېږي نو کم انعامات چې دغه کېږي نو مطلب الله رب العالمین چې کم وخت کې د الله کم رحمتونه نعمتونه نازلېږي نو نږدې ده چې الله رب العالمین به ردوي ده بصارت به واخلي که نه او بیا وایي هر کله چې کله رڼا شي اضاء لهم رڼا شي دوی ته مشو نو دوی روان شي که نه چې کله مطلب دا دی چې کله ردوي د مرضۍ ردوي د خوښې احکامات نازل شي نو دی مطلب روان شي په هغې کې چې لکه دوی وګوري چې جنګ وشولو مال غنیمت میلاو شوللو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه به اوس تقسیموي او زکات به ورکوي او که نه دوی زر لکه په هغې کې ځان مخکې کوي او منځونه دغه کوي او منځونه کوي او نور دغه نیک کارونه کوي چې لکه موږ ته دا مال غنیمت میلاو شي او دا نور کم انعامات چې دي دا موږ ته میلاو شي که نه زکات او دغه نو دوی په هغې کې مطلب روان شي د خپل مطلب مفاد چې وګوري نو په هغې کې روان شي او چې نقصان وګوري چې آیا اوس به موږ جهاد کوو او خپل ځانونه به قربانوو او خپل مالونه به خرج کوو نو دوی مطلب په هغې کې دوی ودرېږي که نه مشو فيه روان شي په هغې کې و اذا او کله چې ازلمه تیاره شي علیهم په هغوی باندې قامو نو دوی ودرېږي لکه کله چې ردوی د مرضۍ خلاف احکامات نازل شي نو دوی بیا ودرېږي دوی بیا مخکې نه ځي ولو شاء الله او که چېرې وغواړي الله رب العالمین لذهب نو خامخا به واخلي بسمعهم د غوږونو طاقت ردي و ابصارهم او د سترګو نظر ردوي د سترګو طاقت کنه ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر شي باندې قدرت لرلو والده لکه که الله رب العالمین وغواړي نو ردوی د غوږونو او د سترګو هغه ټول طاقت اخیستی شي الله په هر شي باندې قادر دی الله رب العالمین هر څه کولی شي خو بس الله پاک مهلت ورکړی دی چې که دوی وغواړي نو دوی راتلی شي دین اسلام طرف ته او چې نه راتلل غواړي جو الله رب العالمین دوی ته هغه لاره بنده کړي د هدایت هغه لاره بنده کړي او بس هسې په دنیا کې کړېږي دوی بس دونه پوره دی او الله رب العالمین دی مونږ د منافقت نه وساتي او په موږ ټولو دی الله رب العالمین خپل خاص رحم و کرم وکړي او په قرآن باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې توفیق راکړي چې په خپله یې زده کړو او مخکې نورو خپلو خویندو ته او بچو ته لوڼو ټولو ته وښایو که نه ځکه چې د ژوند د تېرولو ټولې طریقې دي پکې او بس د مسلمانانو حق او سچه لاره همدا ده
الله رب العالمین دې په دې حق سچ لار باندې د تلو توفیق راکړي. آمین ثم آمین یا رب العالمین. فی امان الله.